بل عزتمندو یو وړوکی عمل دی او د ورځې 15 پیرې هغې موږ ته توفیق ملاویږي او د هغې یو عظیم فضیلت دی او هغه اکثر مسلمانانو ته هغه دعا یاد هم ده نو که چاته یاد نه هغه دې یاده کړي او که چاته یاد وي نو د دې فضیلت سره دی وایي زمونږ عالمان وایي چې کله تاسو عمل کوئ نو فضائل کې استحضار کے ساتھ کرنا هغه فضیلت ځان ته رایاد کا او بیا هغه دعا وایه نو بیا بدل الله هغه ثواب درکوي چې ما ته به په دې دا میلاویږي نو هغه فضیلت دا دی او هغه دعا دا ده چې کوم انسان د اذان نه بعد د شفاعت او د وسیلې دعا وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی انسان د پاره زما شفاعت واجب شو نو چې کوم انسان دا غواړي چې نبی علیہ السلام زما شفاعت وکړي موږ او تاسو ټول غواړو چې د قیامت پر یو حافظ قرآن زموږ شفاعت وکړي یو عالم شفاعت وکړي بیا یو لوی ولی الله زموږ شفاعت وکړي عبدالقادر جیلانی رحمه الله شاه ولی الله رحمه الله بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د چا شفاعت وکړي څومره د خوشبختی خبره ده سوچو که چې د کم انسان شفاعت سردار دو جهان وکړي دا به څومره عظیم انسان تاسو ګورئ موږ لیډرانو دپاره څومره منډې وو هغه موږ نه پیژني نبی علیہ السلام وایي ما باندې د شفاعت او د وسیلې دعا وایه د قیامت په ورځ به دې زه پیژنم او زه به دله شفاعت هم کوم باقاعده دا به وشي چې کوم کسانو د اذان دعا ویله راپاسېږي ټول به راپاسېږي نبی علیہ السلام به شفاعت کوي یا الله دی ما باندې به دا دعا ویله د دوی شفاعت وکړي او د اذان دعا څه ده مختصر دعا ده دې ته د وسیلې دعا وایي او د مقام محمود دعا وایي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بس دومره مختصرا کافی ده بخاری شریف کی دومره راغلی انك لا تخلف الميعاد مسره ویل شي نور کم الفاظ وی بهتر کچاو ویل خیر ده بخاری شریف حدیث کی دغه مختصر الفاظ راغلی یا الله ما دا پورا دعوت تاسو ویلو اذان پورا دعوت ته د توحید او یا الله نبی علیہ السلام ته د وسیلې او د مقام محمود درجه ورکا وسیله نبی علیہ السلام وی په جنت کې یو خاص درجه د الله مال را کړی یا وسیله او مقام محمود نه مراد د قیامت ورځ هغه خاص مقام د شفاعت کبرا چې یو پیغمبر بم شفاعت نشي کولای نبی علیہ السلام به شفاعت کوي نو دا خو الله نبی علیہ السلام لازم ور کړی دی خو کته دعا وکي نو نبی علیہ السلام دومره خوشحاليږي وای زه بستا شفاعت کوم الانکه نبی علیہ السلام له درجه ور کړی شوی دا ستا په دعا خو له خدای نه ور کوي الله ولا مخکې نه ور کړی دا خو عزتمندو چې تی وې نبی علیہ السلام تا نه خوشحاليږي اوس دا څنګه خبره ده چې نبی علیہ السلام په دومره وړه خبره ولی خوشحاليږي تاسو ګورئ عزتمندو چې کوم عاشق معشوقي حبیب محبوبي په وړه وړو خبره خوشحاليږي یو پلار د معشوم په یو وړه خبره څومره خوشاله شي الانکه بعض وخت هغه معشوم خبر هم سم نه کړي اسی وی بابا کاکا تاتا ماما خو پلار یې څومره خوشاله شي چې ماته आवाज وکړو دغه شان چې الله تاسو کا आवाज وکړي او د نبی علیہ السلام په شان کې څوک صفت وکړي نو هغه ته خوشحالي نو د دې دعا اهتمام کوي آسانه دعا نه کچاته نه یاد نو نبی علیہ السلام وی اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وی تاسو ته یو عمل خیم چې کله اذان کوون کې اذان کوي تاسو اقشان اذان کوي یا هو به هغه الفاظ وای الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح یا د حي على الصلاه حي على الفلاح په جواب کې لا حول ولا قوه الا بالله یا هم اقشان وایا او بیا د اغینه پس په دا طریقه کې نبی علیہ السلام ثم صلوا علی بیا د اذان د دعا نه مخکې به ما باندې درود شریف وې دا پکې هم دا ډایرکټ به د اذان دعا نه وي درود شریف به پیله وي که مختصر درود وي هم سید صلی الله علیه وسلم دم کافی دی او که پوره وي او بیا د اغینه بعد نبی علیہ السلام وی ثم صلوا لی الوسیله وی بیا مال د وسیلې دعا کوي وی دا وسیله چې کوم دی دا فانها منزله من الجنه دا الله مال جنت کې یو مرتبه را کړی دا او بیا وی فمن سأل الله لي الوسيله حلت له الشفاعه چا چې مال دا دعا وکړه
نو زما شفاعت هغه د پاره واجب شو.